بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم ډاکټر جاوید اقبال فاروقی استاد زما یوټیوب چینل ګوره هیلث اینڈ پرسنل ډیولپمنٹ. ناظرین نن په لیکچر کې با مونږه ډسکشن کوو د کولونوسکوپي باره باندې چې کولونوسکوپي څه شی دی، دا کله کیږي، د دې لپاره مریض مونږ څنګه تیارو او په د کولونوسکوپي په ذریعہ باندې مونږ کوم ټیسټ یا کوم پروسیجرز کوو او چې کله مونږ کولونوسکوپي وکړو هغه نه پس چې دی مونږ مریض ته څه هدایت ورکو. مونږ په مخکې لیکچر کې د اپر جی انډوسکوپي متعلق خبره کړې وې، نو نن چې دی زموږ د لوور جی انډوسکوپي یا چې کولونوسکوپي ورته وایي، نن مونږ په هغه باندې خبرې کوو. نو څنګه چې ما تاسو ته وایي چې نن زموږ د لیکچر عنوان دی کولونوسکوپي یا لوور جی آی انډوسکوپي. نو دې لیکچر کې به موږ ډسکشن کوو چې کولونوسکوپي څه ته وایي، د کولونوسکوپ څه حصې دي او د کولونوسکوپي نه څه مراد دی. بیا به موږ ګورو چې د کولونوسکوپي په ذریعہ باندې موږ په د کولمې کومې حصې کتی شو یا کوم ځای پورې موږ د کولونوسکوپي په ذریعہ باندې معاینه کولی شو، او بیا به مونږ ډسکشن کوو چې د کولونوسکوپي اخر کیږي ولې، د دې انډیکیشن څه دي یا کوم بیماری دي چې هغه د لپاره مونږ ته کولونوسکوپي کولو ضرورت راځي، او بیا په کولونوسکوپي په ذریعہ باندې به مونږ کوم پروسیجرز کوو یا کوم عوامل چې دی هغه مونږ کولی شو. دینه پس به مونږ دا ډسکشن کوو چې کولونوسکوپي د لپاره مریض مونږ څنګه تیارو یا کوم هدایت مریض ته ورکوو چې هغه د کولونوسکوپي د لپاره ځان تیار کی، او بیا چې د کولونوسکوپي کیږي څنګه د دې په طریقې باندې به مونږ لږ ډسکشن کوو چې د کولونوسکوپي ټیسټ څنګه کیږي، او بیا چې کله کولونوسکوپي وشي نو دینه پس مونږ مریض ته څه هدایت ورکوو چې هغه به څنګه کوي او د هغې څه طریقه کار دی. نو لومړنی سوال چې زموږ د مریضان تپوس کوي یا ستاسو ذهن کې به راځي هغه دا دی چې کولونوسکوپي څه شی دی یا کولونوسکوپ څه ته وایي. نو کولونوسکوپي چې دی دا د کیمرې په ذریعہ باندې د غټې کولمې معاینات ته کولونوسکوپي وایي. دا هغه کیمره ده چې هغې ته کولونوسکوپ وایي، او د دې چې دی د دې لاندې ټپ چې کوم دی په دې باندې کیمره لګېدلې وي، او هغه په ذریعہ باندې موږ د غټې کولمې ټول معاینات کوو، ګورو چې دننه څه مسله شته یا نشته. د دې د لایټ سورس سره دا لګېدلې وي، دا لایټ سورس دی، دا کیمره چې دا دلته لګېدلې وي دا یو کمپیوټر دی، او د په کمپیوټر په ذریعہ باندې موږ ته به د هغې کولمې ټول دننه معلومات کیږي چې دا دننه کولمه کې څه زخم دی، څه رسولی ده یا نور څه مسله ده یا څه بواسیر دی، او بیا د هغې موږ هغسې علاج کوو. دا کولونوسکوپ دی چې دا په دې لایټ سورس کې لګېدلې دی، دا کولونوسکوپ دی لایټ سورس کې لګېدلې دی، او دې باندې دا ډکې کولمې بیا معاینات کیږي. نو دا کناره چې دا مونږ مریض غټې کولمې ته اچوو، او دې په ذریعہ باندې مونږ د ټول د هغه کمپیوټر په ذریعہ مونږ ډایرکټ ګورو. نو بل سوال چې د کولونوسکوپي کې د کوم ځای معاینه کیدی شي، نو چونکې ما تاسو ته وایي چې کولونوسکوپي چې دی دا د غټې کولمې معاینات ته وایي چې دا کولونوسکوپي ده. نو د دې ګورې دی دا مریض دی او دا د غټه کولمه ده. که دا تاسو ته معلومنی لیکچر کې د دې تاسو ته ویلي وو چې دا جګر دی، دا معده ده، او د معدې نه پس چې دی دا وړه کولمه چې دا، او بیا دا غټه کولمه ده، د غټه کولمه یې داسې د فریم غوندې دی، او دې منځ کې وړه کولمه پرته وي. نو کولونوسکوپ په ذریعہ باندې موږ د غټې کولمې لاندنۍ حصې معاینه کوو. بیا لږ بره راشو چې دې ته بیا سیګمایډ کولون وایي، بیا بره ځو دې ته ډیسنډنګ کولون وایي، بیا موږ چې دی د دې ټرانسورس کولون معاینه کوو، او بیا لاندې ډیسنډنګ کولون معاینه کوو. نو دا ټوله کولمه چې کومه ده دا دننه طرف نه موږ په کولونوسکوپ په ذریعہ باندې موږ ګورو. دا کولونوسکوپ لاندې چې کومه سر دی نو هغې باندې یو چې دی د کیمره لګېدلې وي، د کیمرې لینز چې ډایرکټ موږ ته د دې ځای نه تصویر اخلي او په مانیټر باندې ښیي. دا مانیټر دی چې دلته موږ ته دا تصویر ښیي، د دې په دې کناره باندې چې دی دا کیمره لګېدلې وي، او ورسره چې دی لایټ راځي،
دنه چونکې کلمې کې دنه خو تیاری وي نو دا لایټ اچي او لایټ په ذریعه باندې موږ ته ټول ښکاري سره چې دی به دا چینلې وي چې دی کې چې دی مونږه کلمې صفیم کو هغه کسخای هغه منځو او بیا هغې چې کوم څخایي هغه مونږه سکشن کو او دا دنه نه کلمه داسې ښکاري دنه نه بالکل رڼا او کلین کیږي د کولونوسکوپي فایده دای لکه مثلا یو ورکوټي باکس ته ډبې دی ډبې کې څه دنه پراته دي نو تا ته پته نه لګي چې دی کې دنه څه پراته دي یا چېرته پین پروت دی یا چېرته څه سکه پرته ده یا څه بل څه پروت دی دا پته تا ته هلته لګي چې کله د ته ډبې کولاو کې او د ډبې کې ډایرکټ وګورې چې دنه پکې څه دي نو کولونوسکوپي په ذریعه باندې دا غټه کولمه کې چې څه بیماری دنه پرته وي نو هغه بیماری مونږه ډایرکټ په خپل سترګو ګورو او بیا هغه سه مونږ دغه مریض لپاره علاج کوو نو کولونوسکوپي په ذریعه باندې مونږ دی ټول ټکی غټه کلمې مونږ معاینات کو چې هغه ته کولون وای د کې د اسندنګ کولون دی دا چې دی بیا ترانسفرس کولون دی ډیسندنګ کولون دی سیگماید کولون دی ریکټم دی انل کینال دی بیا سدي سره سره چې دا وړي کلمې د اخري لس شل سنټیمټر ته هم په دې باندې مونږ کتې شو نو دا کولونوسکوپي یو بهترین ټیسټ دی چې په دې ذریعه باندې ټول پټې بیماری دا چې کوم په ټیسټونو کې ښکارا نشي نو ټیسټونو کې په الټراساوند کې یا په بل څه کې نو دې کې دا غي مونږ ته پته ولګي لکه ګوري دا چې دی د دې نور تشریح ته کومه چې دا کولونوسکوپي د مریض ته چې وشي نو څه معلومات کې دي شي یو خدای او ډایبټیک کولوسس وته وایي چې د کلمې دنه چې د غټه کلمه دنه نه چې دی کې وړه وړه کندې جوړې شي وي او بیا په هغه کې پیپ جمع کیږي یا هغه نه وینه راځي او هغه نه خدای مکه کله کله کلمه هم بندش ولري نو د دې معلومات کې دي شي بل چې دی کرونز ډیزیز وته وایي چې په هغه کې په کلمه کې چې دی زخمونه وي هغه نه وینه راځي نو هغه نه بیا وروسته خدای مکه مسلې جوړې دي شي بیا بل بیماری چې السریټو کولایټس وته وایي نو هغه هم د دې معلومات کیږي پلسریټو کولایټس کې کلمه دنه نه چې دی هغه کې زخمونه راشي او دا زخمونه نه کیږي څومره پورې چې دی خپل سپیشل علاج ونه کې عموما خلک وایي چې دا به بواسیر وي اسه به د قبض نه کیږي خدا بواسیر نه قبض نه دا چې دی ډایبټو السریټو کولایټس وي او کله دې علاج به ونشي به خو نه کدی نه دغه کلمې کینسر هم جوړیږي دین علاوه په دې کلمه کې چې دی پالیپس دا سخوټه هم راتلی شي لکه څنګه په دې مریض کې دا غوټه راغلي دي نو هغه هم کې علاج ونشي نو هغه نه کینسر جوړې دي شي او دین خو علاوه خو دې مکه کچرته په غټو کلمه کې کینسر جوړ شي وي نو هغه معلومات هم کیږي د غټه کلمې کینسر چې دی د دې ډایګنوزس دی تشخیص عموما ډیر لیټ کیږي او چې کله د دې تشخیص کیږي په هغه وخت باندې دا خبره لختي کې د پل نه لاندې تیری شي وي او بیا د هغې علاج نه کیږي کینسر ډېر لوی شي وي نو کولونوسکوپي نه دا عموما موږ ته پته لګي چې دا خدای مکه چېرته کینسر خو نشته او د هغې علاج پکار دی دا تاسو یاد ساتئ چې په کینسر چې دی د سړو کې دا لنګ کینسر او د پراسټیټ کینسر او په زنانو کې د بریسټ کینسر نه پس چې دی ټول عام کینسر په دنیا کې چې دی هغه دا کولون کینسر دی یا د غټې کلمې کینسر دی نو دا یو عام او ډیر مطلب یې خطرناک کینسر دی او ډیر عام دی مونږ عموما مونږ خلک دی له توجه نه ورکوي اول خو وای نه مریض ته وینا نه کوي وای چې خیر دی ځکه په شرمېږي نو دې کې د شرم خبره نشته که کلم قبض جوړ شي یا کله وینه راشي یا ټکم امتیازو کې وینه راځي نو لازمي پکار دی چې دا ټیسټ وشي چې آیا خدای مکه چرته څه کینسر خو نشته ځکه دا کینسر یو ډیر عام بیماری دا زموږ په دې کمیونټي کې او بلکې په ټوله په دنیا کې دې کې ګوري دا بیا دغه یو بل تصویر دی چې تاسو ته خیال غواړم چې دې کې چې ګوري دا ډایبټیکولوسس دی او دا چې دی کینسر مسله راغلی دا پالیپس دی نو دا ټول بیماری چې دی دا په کولونوسکوپي په ذریعه باندې لګي معلومات کیږي ځکه دا ټول بیماری چې دی دا په کلمه کې پټي وي او دا ډایرکټ نه ښکاري کولونوسکوپ چې دی د دې معلومات کولونوسکوپ په ذریعه باندې مونږ ته کیږي د دې انفارمیشن مونږ ته کولونوسکوپ په ذریعه باندې پته لګي چې آیا دا بیماری شته او کنه اوس دا خو ما تاسو ته یو انټروډکشن درکو چې کولونوسکوپي نمونږ د کوم ځای ګورو او موږ ته څه معلومات کیږي اوس که څوک مانه تاسو کې یا تاسو ذهن کې راځي چې کولونوسکوپي اخر کوم هغه علامات دي چې هغه له وجنه به موږ کولونوسکوپي کوو دا هغه کولونوسکوپي انډیکیشن څه دي نو د کولونوسکوپي ولې کیږي لمنه خدا دې کچا مریض ته د ستونې وي هغه د ستونې چې دی هغه
د 6 هفتو نه زیات پاتې شي، یعنی 10 راغلی دی، مریض دوايانې خوري، علاج یې کړی دی، عام ټیسټونه وکړل او په هغې نه پته ونه لګېده، علاج کوي خو علاج باوجود هم دا دستونه چې دي دا 6 هفتو نه زیات شو، یو نوې میاشت نه د دې دورنیه زیاته شوه، 2 میاشتې شو یا 3 میاشتې شو، نو اوس په کار دا چې د دې دستونو وجه پته ولګي چې دا دستونه ولې راځي، دا خېټه ولې خرابه شوې ده، نو دې دپاره چې د کولونوسکوپي کول لازمي دی. نو که د چا خېټه خرابه وي او یوه نیمه میاشت 6 هفتې 8 هفتې یا دې نه زیاته وي او خېټه خرابه وي یا بار بار خرابېږي، نو کولونوسکوپي لازمي ده چې پته ولګي چې دا غټه کولمه کې دننه څه بیماري ده چې هغې له وجې نه دا دستونه راځي. دویم وجه یا دویم انډیکیشن چې دی د کولونوسکوپي کولو هغه دی چې کله ډک امتیازو کې وینه راځي یا د وینې دستونه راځي او عام علاج ورته وشو، ګولۍ دی یا ستنې دی یا ډریپونه دی ولګېدل او هغې سره دا ټیک نشوه، نو بیا هم لازمي ده چې کولونوسکوپي وشي چې پته ولګي آیا دننه څه السر دی، دننه بواسیر دی، دننه چرته ګلټی ده یا خدای مکه دننه کینسر دی. نو دا ډېر ضروري ده چې بیا که دا وینې دستونه راځي او په عام دوايانو ټیک نشي، نو دا لازمي ده چې دا کولونوسکوپي دی وشي او د بیمارۍ پته دی ولګي. بله وجه دا دی مسلسل قبض راتلل، یو خو دا د خېټه خرابه شوه یا خېټه خرابېږي او نه ټیکېږي یا وینه پکې راځي. دویمه دا چې قبض دی، قبض دی ته وایي چې ډک امتیاز یې نه کېږي، 2 ورځې 3 ورځې 4 ورځې پې تېرې شي او مریض ته ډک امتیاز نه راځي، هفته پې تېرې شي ډک امتیاز نه راځي، یا مریض چې دی هغه واشروم ته ځي، باتروم ته ځي، لیټرین ته ځي او هغه پوره کولمه نه خالي کېږي، هغه زورونه کوي، ټایم لګوي او لږ غونډه کې ډک امتیاز وشي او بیا نه کېږي او بیا څه ټایم پس بیا ځي او بیا زورونه لګوي او بیا لږ وشي بیا لاړې شي، بیا څه ټایم پس بیا ځي او بیا زورونه لګوي او هغه نه ټیکېږي. نو دا هم قبض دی. کله نه کله قبض دی چې هغه په یو وخت باندې ډک امتیاز خو شي خو چې هغه محسوس کوي چې زما خېټه کې لږ نور هم ډک امتیاز شته خو لاندې نه راځي، یا ډک امتیاز چې کېږي هغه دومره سخت وي، سخت پچې وي، کاڼې وي، نو بیا هم چې دی ته هم موږ قبض وایو. یا یو مریض دی چې هغه ته لازماً چې دی دا قبض ماتولو ګولۍ ضرورت راځي یا څاڅکو ضرورت راځي یا د شربت ضرورت راځي، هغې باوجود هغه که ونه خوري نو بیا ډک امتیاز نه راځي، نو دا هم قبض دی. نو که د کوم مریض قبض مسلسل وي او ډېر زیات ټایم پورې وي، نو بیا هم دته کولونوسکوپي پکار ده چې کولونوسکوپي وشي. اوس بله خبره، قبض هم نشته، دستونه هم نشته، خو ډک امتیازو کې وینه راځي. آیا د وینه ډک امتیازو کې ملاو ده، مکس ده، یا یو طرف ته راځي؟ ډک امتیازو نه مخکې وینه راشي یا ډک امتیازو کې وینه راځي یا ډک امتیاز وشي هغې نه پس وینه راشي. که دا حالت وي چې ډک امتیازو کې وینه راځي، نو بیا هم کولونوسکوپي لازمي ده. کولونوسکوپي لازمي ده چې پته ولګي چې آیا دا وینه چې راځي دا چېرته زخم دی، چېرته ګلټی ده، چېرته رسولی ده، چېرته بواسیر دی، دا ولې وینه راځي؟ ځکه که په ټیم علاج ونه شي نو دا بیماری خرابېدی شي، دینه کینسر جوړېدی شي او دینه مسلې جوړېدی شي او بیا چې لیټ سټیج کې پته ولګي نو بیا د دې علاج ممکن نه وي. اوس یو بله هم یو وجه کېږي هغې له وجې نه موږ کولونوسکوپي کوو، هغه دا دی چې کله ډک امتیازو لاندې ځای چې دی چې کله مریض ډک امتیازو ته ځي نو هغه لاندې ځای چې دی خوږېږي، درد کوي، سوځي، هغه صفای نشي کولی ځکه چې لاس لګوي نو خوږېږي یا څه کولمه لاندې غوندې راوتي. که دا حالت وي نو دې کې هم کولونوسکوپي ضروري ده چې پته ولګي چې دا وجه څه ده. یا ډک امتیازې تورې شوې، ډک امتیازې تورې شوې، څنګه زما د مایک لګېدلی دی ډک امتیازې تورې راځي. خاص طور باندې دا سیروسس مریضان یا د جګر سکړاو مریضان که د هغوی ډک امتیازې تورې شي نو بیا هم کولونوسکوپي پکار دی. عموماً چې ډک امتیازې تورې شي نو دا وینه بره نه راځي، معدې نه راځي یا کولمې نه راځي، خو لازمي ده چې که بره انډوسکوپي نارمل وي نو کولونوسکوپي ضروري ده چې آیا دا که معدې نه راځي، آیا د لومړنۍ کولمې ده
د غټه کولمې د ډوونی پارټنر راځي یا چرته وړي کولمې نه راځي نو د لازمي ده چې پته ولګي نو توري ټکي امتیازې که راځي نو بیا هم کولونوسکوپي پکار ده. بله وجه دا دی چې کله نه کله مریض مونږ ته راشي د هغه په بدن کې د وینې کمی وي، وینې نه پوره کېږي، عموماً ته وینې لګولو ضرورت راځي یا د وینې لپاره ډریپونو ضرورت راځي یا د ګولو ضرورت راځي او ټول ټیسټونه وشي او ټیسټونو کې پته نه لګي چې دا وینه ولې کمیږي. برک انډوسکوپي وشوه، نور ټیسټونه وشو او پته نه لګي چې وینه ولې کمیږي، نو دې کې چانس وي چې خدای مکه چرته په غټه کولمه کې پټ زخم خو نه وي یا پټ چرته کینسر خو نه. د غټه کولمې کینسر یو عام پریزنټیشن چې دی، یعنی چې عموماً موږ په شک راشي او بیا موږ ته پته ولګي چې دا د غټه کولمې کینسر دی، هغه عموماً که چرته دا غټه کولمې لومړنی پارت چې دی چې هغې ته اسینډینګ کولون وایي، عموماً هغې کې چې دی که رسولې وي یا کینسر وي نو د هغې نه وجه نه وینې کمیدی شي او داسې کسانو وینه کمی. نو که چا وینه کمی نو پکار کیدی شي ډاکټر تاسو ته ووایي چې تاسو کولونوسکوپي وکړئ. او بل ما تاسو الریډي ووایي چې چرته د سیروسس مریض وي نو هغې کې هم مونږه کولونوسکوپي کوچ آیا څنګه چې دا په سیروسس مریض کې په خوراک نه لیکي او په معده کې رګونه پړسیږي نو دغسې هغه په غټه کولمه کې هم او خاص طور باندې بواسیر په ځای باندې رګونه پړسېدی شي، نو دې کې هم ضروري چې پته ولګي چې آیا لاندې بواسیر خو نه دی جوړ شوي. دې نه علاوه کله نه کله فارن باډي دی ډکه کولمه کې څه فارن باډي تللی وي یا عموماً هغه کسان چې کوم دا ذهني معذور وي یا په خبره نه پوهېږي هغوی کله نه کله څه فارن باډي چې دی هغه ډکې کولمې کې هغه دننه کړي وي یا مطلب څه په اکسیډنټلي دننه شوي وي، نو که فارن باډي وي نو هغه هم په کولونوسکوپ په ذریعه باندې مونږه وباسو. دا مونږه کافي ځل داسې شوي دي چې وړوکي وړوکي څه فارن باډي هغه ډکې کولمې ته تللی ده نو هغه مونږ کولونوسکوپ په ذریعه باندې باسو، نو دا هم یو انډیکیشن دی. د دې علاوه که چرته په غټه کولمه کې څه رسولې ښکاره شوي وي په الټراساونډ باندې یا په ایکس رې باندې نو هغه رسولې نه بایاپسي اخیستل چې هغې ته پالیپ وایي او د دې علاوه په اپریشن په بخیره د هغې کولونوسکوپ په ذریعه باندې هغه بدن نه ایستل دا هم دې دپاره هم کولونوسکوپي کیږي. او کله کله دا هم دی چې داسې خاندان وي چې هغوی په خاندان کې د غټې کولمې کینسر وي چې هغې ته کولوریکټل کینسر فیملیز وایي یا پالیپس وي، نو هغې کې هم چې دی مونږه وقتاً فوقتاً د هغې کسانو چاله چې کینسر نه وي خو د هغوی ته ریسک وي، هغوی ته یره وي چې دوی ته کینسر کیدی شي، نو هغې کې مونږه کولوریکټل کینسر سکرینینګ دپاره مونږه د کولونوسکوپي کوو، د هغه غټې کولمې معاینات کوو. او عموماً چې کله سړي خاص طور باندې او زنانه هم که هغوی د 50 کالو نه عمر سیوا شي نو پکار دی چې هغوی که فیملی کې کینسر نه وي هغوی ته پکار دی چې کال کې یو ځلې یا 2 کاله کې یو ځلې د هغې کولوریکټل کینسر سکرینینګ دپاره هغوی سیګمایډوسکوپي کیږي او کولونوسکوپي کیږي، او کال کې یو ځلې خو لازماً هغوی سټول عقل بلډ پکار دی، ځکه چې ما څنګه تاسو ته ووایي چې د غټې کولمې کینسر ډېر عام دی، ډېر کامن دی، نو دې دپاره دې نه مخکې چې هغه غټ شي او علاج یې نه کیږي هغې پریونټیو طریقې باندې د هغې سکرینینګ پکار دی، او که چېرته شک راشي چې دې کې کولمې کې کینسر شته یا چانس کیدی شي نو د هغې علاج پکار دی. اوس چې بل تپوس کیږي چې دا کولونوسکوپي په ذریعه باندې کوم پروسیجر کیږي یا کوم علاجونه کیدی شي، نو یو خو ما تاسو ته ووایي چې دا کولونوسکوپي په ذریعه باندې تشخیص کیږي چې موږ ته پته ولګي آیا چې د وینې راځي یا دستونه دي یا خېټه قبضي ده، دا وجه څه ده، د دې څه آیا څه السر دی، آیا څه ګلټی ده، آیا څه سټرکچر دی، آیا څه کینسر دی، نو موږ ته دا پته ولګي نو د تشخیص کیږي یا ډایګنوسس چې ورته په انګریزي کې یا ډاکټرۍ کې وایو نو هغه د کولونوسکوپي په ذریعه باندې کیږي. دویم چې دی که چېرته کله نه کله ایډوانس کینسر وي په غټه کولمه کې او مریض بالکل کولمه بنده شوي وي نو موږ سټینټ واچولی شو چې آیا دغه کولمه عرضي طور باندې لږه کولاوه شي. ټیک شو. هیمرایډ چاله بواسیر وي، وینه راځي، ډېر غټ شوي وي، نو اپریشن یو په اپریشن علاج دی، بل اپریشن نه علاوه
په کولونوسکوپي په ذریعه باندې هغه هیمورایډل بینډینګ هم مونږ کوو چې هغه ته ټانکي ولګو او هغه چې ټانکي ولګو نو هغه بواسیر ختم شي. نو دا په کولونوسکوپي په ذریعه باندې کیږي. د نه علاوه کچرته نوینه راماته شوې ده چرته رکش لیدلې دی په غټه کولمه کې نو په کولونوسکوپي په ذریعه باندې د هغه موږ سکلروتراپي کولی شو ټیکوم لګول شو خاص ور باندې بواسیرو کې هم ټیکا لګیدي شي. د نه علاوه ما تاسو ته مخکې ویلو کچرته فارن باډي کولمه کې د نتلی وی چرته بیرونی سشي تلې دی نو د هغه هم بغیر اپریشن نه موږ کولونوسکوپي په ذریعه باندې بهر وباسو. او کچرته چا کې پالیپ وي نو پالیپ بایوپسي کول او دغه اپریشن په بغیره هغه کولونوسکوپي په ذریعه باندې باسل خاص تور باندې ماشومانو کې د 15 شپږو بلکې لس کالو ماشومانو پورې چاوي توین راځي بار راځي نور ټک امتیاز بالکل ټیک وي نو موږ هغه کې پالیپ وي او هغه پالیپ چې دی یو ورکوټه غونډه ګلټي وي هغه ګلټي چې دی هغه د بغیر اپریشن نه موږ کولونوسکوپي په ذریعه باندې لري کولې شو. اوس بل سوال چې د کولونوسکوپي تیاری بسنګي کیږي یو مریض دی هغه ته ما وی یا بل ډاکټر وی چې طالب کولونوسکوپي کیږي نو هغه به د کولونوسکوپي ته پرځان څنګه تیاروي دا یو ډېر امپورټنت شی دی ځکه چې غټه کولمه چې دا دی کې بار وی دی کې ګند وی دی کې فضله وی دی کې سخا ماده وی چې څومره پوری غټه کولمه صفاني وی پاکه نه وی مونږ دا ټیسټ نشو کولای نه په ټیسټ کولی شو نو د کې څه تھراپیوټکس کولی شو یا نه علاج کولی شو نو موږ ته پکار وی چې د غټه کولمه مکمل طور باندې کلین نیټ او صفاوي. نو یو خو دې لپاره دا دی چې مریض چې دی چې کله کوم ورځ موږ کولونوسکوپي کوو د هغې په ورځ د ټیسټ په ورځ باندې موږ مریض ته وایو چې ته به په نهاره راځې که چېرته سهار ورته دا موږ ویلي چې ته به سهار دا کولونوسکوپي ټیسټ کوي په فلانې ورځ به راځې نو د هغه ورځ به هغه سهار خوراک نه کوي څه خاص ماګبه نه کوي بالکل په نهاره به راځي او که چېرته داسې سارې راغلی دی او تیاري یې کړې ده او لږ لیټ وي نو بیا هم چې دی کم از کم 6 غنټې موږ مریض نهاره پکاري. د نه علاوه چې کوم ورځ کولونوسکوپي هغه کولونوسکوپي د کولو نه 2 ورځې مخکې 2 ورځې وړاندې لکه نن کو زوس مریض ته وایم چې تعالی ز کولونوسکوپي کوم نو نن 2 ورځې یعنی نن شپه سبا شپه بل ورځ به زدل کومه زبر ته ما چې نن د شپې چې دی تاسو به د قبض ماتولو ګولې اخري یا مونږ پونه ورته لیکو دا پونه به اوسکه سبا مونږ ورته سبا بیا ته قبض ماتولو ګولې یا د پونه اوسکه او بل ورځ به مونږ ته راځي په نهره او د نه علاوه نن به ورته وایو چې تاسو یعنی د کولونوسکوپي د کولو نه 2 ورځې مخکې چې تاسو به لیکویډ ډایټ استعمالوي. لیکویډ ډایټ څه ته وایي چې یخني شو جوس شو چای کاوا دا به کوئ تاسو به داسې خوراک نه کوئ چې هغې نه ډک بار جوړ شي هغې نه سټول جوړ شي هغې نه فضله جوړه شي ځکه هغه په غټه کولمه کې راځي او غټه کولمه به اسخاکي نو موږ ورته چې تاسو لیکویډ ډایټ استعمالوي ځکه لیکویډ ډایټ چې دی هغې نه ډک امتیاز نه جوړیږي هغه تشه په امتیازو باندې بدن نه وځي. نو ډومنې خو خبره دا ده چې د کولونوسکوپي کول نه 2 ورځې مخکې نه موږ مریض ته لیکویډ ډایټ شروع کړو. نمبر 1 دویم هغه ته وایو چې د شپې به تاسو د قبض ماتولو یا د ډک امتیاز نرمولو دوی کوي یا پونه به کوي هغه مریض په مریض موږ هغه ته وینا کوو موږ هغه پوي کوو چې تاسو کله موږ ته راځي چې تاسو ډک امتیاز کولما مکمل تور باندې صفائی پاکوي کلین وي چې دا ټیسټ په اسانۍ وشي زرو شي او څه مسله نه جوړیږي. بل چې کله د کولونوسکوپي ورځ وي هغه ورځ چې کله مریض راشي نو موږ هغه ته کم از کم 3 عدد کلین انیمي کوو. کلین انیمي څه ته وایي دا یو کیمیکل دی سولوشن دی چې هغه ډک امتیازو په ځای باندې موږ هغه ته پاس کو انیمو ورته وکړو یو ورته وکړو هغې نه پس هغه نیمه ګنټه څومره مطلب انتظار وکړي چې کوم ډک امتیاز لاندې راغلی وي هغه نرمې شي هغه واشروم ته لاړ شي هغې نه پس یو بله انیمو ورته وکړو هغه هم نیمه ګنټه وساتي هغې نه پس چې هغه ته صفی راشي هغه بیا لاړ شي واشروم ته دې نه پس درېیمه ورته وکړو کم از کم 3 کلین انیمې مونږ کوو. د دې وجه دا چې کوم ګند کولمه سخاره شوي وي چې هغه مکمله صفا شي مکمله ووینځلی شي ځکه چې کولمه صفایي غټه کولمه صفایي کولون صفایي نو بیا به دا ټیسټ ډېر ښه مزیدار او ښایسته کېږي.
او دین علاوه ما تاسو الډي وي چې کم از کم د شپږ غنټو خو نهره مونږ ته پکار وي چې کوم مریض شوګر وي نو هغه د مونږ ته وایي هغه ډاکټر ته وایي چې تاسو زما شوګر دی چې کوم ورځ کولونوسکوپي کوي دغه مورنینګ کې دغه سحر کې چې مونږ هغه ته وایي چې سبا نه خوري نو هغه په انسولین بستونو دی یا ګولې دی نو هغه به نه استعمالي او بل دا دی چې ډاکټر به کوشش دا کوي چې د شوګر مریض په لیست کې ټول وړاندې وکړي چې دا هغه ډیر زیات په نهره پاتې نشي ځکه بیا هغه شوګر د کمیدو چانسز وي نو یو ځل بیا چې کولونوسکوپي نه 2 ورځې مخکې لیکویډایټ او د 2 شپې چې دی هغه د قبض کشاد دوايانې کولونوسکوپي په ورځ باندې 3 عدد کلین انیما او کم از کم 6 غنټې نه حرارت لل او شوګر مریض به ډاکټر ته وایي چې زما شوګر دی چې هغه مطابق دغه پلانینګ کی اوس کولونوسکوپي کېږي څنګه نام ضروری ده ځکه چې مریض ذهن کې یره راځي چې دا به څنګه کیږي دا به تکلیف کوي یو خدا دی چې کولونوسکوپي کې چې دی څه خاص تکلیف نه کیږي ځکه د بدن دننه کولمې چې کومه حصہ ده هغه درد نه لري ٹھیک شو نو بهر نه چې دی مونږ پاغه باندې جلی وغیرہ ولګو نو هغه درد نه کوي زیات درد کیږي نو بیا مونږ ورته لږ معمولی ونه سب باسکوپان یا بل داسې سیستم نه ورته ولګو ډارمیکم وغیرہ یا بل داسې ولګو چې هغه لږ ریلیکس شي مریض یریږي نه درد چې دی دا د مریض یې نه کیږي مریض د ټنس شي هغه نه کیږي اسې درد نه کوي نو مریض چې دی دا په غس اړخ باندې پریوزي په غس اړخ باندې پروت وي نور مریض مکمل کور کړی مریض مکمل کور کړی وي په غس طرف باندې پریتی پټ پټ وي په صادر کې نور مکمل پټي ډاکټر چې دی د مخه مخ چې دی د سکرین لګیدلی وي نو ډاکټر په سکرین باندې ګوري لاندې ډاکټر څه خاص قتل نه کوي ٹھیک شو نو مریض چې دی په غس اړخ باندې سملی پټ شي هغه نه پس چې دی مطلب هغه د امتیازو زی لګ معمولی او د هغه ښکارا کی د کولونوسکوپ چې دی هغه په ذریعہ دنه کی او بیا په کیمرې کې ګوري او ورو چې دی هغه ټول زنګ ګوري چې دنه زخم دی دنه السر دی دنه بواسیر دی دنه ګلټه ده دنه سری مریض چې دی چې په ګسر باندې سملاستو جلی ولګي دا په کولونوسکوپ هم جلی ولګي دا په ګسر باندې سملاستو بیا چې دی هغه په پلاستیک شیټ باندې پټ شو او بیا چې د کولونوسکوپ په ذریعہ باندې د مریض ټول معاینه کیږي ټول کولمګيري ما تاسو ته وایي چې هغه ټکم تاسو زی ګوري کولون ګوري ریکټم ګوري نور هغه د غټ کولمې ټول چې څومره پات کی هغه ټول هغه معاینات کولونه معاینات شي پته ولګي دا بیماری وجه څه ده اوس دینه پس کولونوسکوپي وشو ټیسټ کامیاب شو اوس کولونوسکوپي نه پس په مریض څه کوي نو موږ مریض ته وایو چې کله کولونوسکوپي شي چې هغه واشروم ته لاړ شي لیټرین ته لاړ شي باتروم ته لاړ شي ځان به پاک کی هغه هوا موا به وباسي استنجا به وکړي ځان به پاک کی کچته بیا سو تلک 10 مس راځي هغه به وکړي او بیا پنځلس نه شل منټه پورې موږ ته وایو یا نیمه غنټه پورې وایو مریض ته چې ته بس خوراک نه کوي کدا سي چې چرته س ټیسټ شوی دی س بایپسي شوی دا یا بل څه شوی دی نو دا د خوراک نه کولو دورانیه چې دا د 15 منټونو زیات دیم شي غنټه نیمه دوه تم راتلی شي یا موږ سټریپ نه لګاو دا ورته کولې شو چې دی ریلیکس شي بل دا د چې موږ مریض ته وایو چې هغه ریلیکس وي هغه ځان ټینشن کې نه ساتي څنګه چې کله نه کله مریضان چې دی هغه لکټن ساتي نور څه مسله پکې نه کله مریض ته چرتا څه نشستن من لګدلې وای نور څه دوی لګدلې ونه بیا موږ ته چې خایو سور ورځ نیمه یې سو غنټه پورې ډرایوینګ وغیرہ مکوای سخت خوراک مکوای لیکوډ ډایټ کوا نو دې سره به ټیک وي نو ناظرین په دې لیکچر کې موږ زده کړل چې کولونوسکوپي څه ته وایي او بیا کولونوسکوپي په ذریعہ باندې د غټ کولمې د کوم ځای معاینه کیږي بیا موږ کتل چې کولونوسکوپي ولې کیږي د دې کولو وجه سره راځي د ستونو راځي یا د وینو د ستونو راځي یا قبض وي یا ډک امتیازو کې وینه راځي ډک امتیازي توري شي یا چرته پکې د مکه مونږ شک راځي چې بواسیر دی یا کینسر دی یا السریټیو کولایټس دی هغه لپاره مونږ کولونوسکوپي کوو یا خاندان کې د غټه کولمې کینسر دی هغه لپاره مونږ کولونوسکوپي کوو بیا مونږ وکتل چې کولونوسکوپي کیږي څنګه کولونوسکوپي لپاره مریض تیاری څنګه کوي او بیا کولونوسکوپي نه پس مریض ته سپکار دي امید لرم چې په دې ویډیو کې به تاسو په ذهن کې چې کوم سوالات راځي
یا موږ چې تاسو ته وایي چې تاسو ته به کولونوسکوپي کوو یا ستاسو رشته دار ته یا دوست ته، نو هغه چې کوم ذهن کې ستاسو سوالات راځي په هغې به تاسو پوه شوي یې. او دا ټیسټ بیا هم درته وایم چې دا ټیسټ د اهمیت دا دی چې دی کې د پټې بیمارۍ، د کلمې پټې بیمارۍ چې هغه خطرناکې کیدی شي، هغه ژوند ته یعنی هغه مرګ راوستی شي، لکه کینسر شو یا نور مطلب د ګلټۍ شوې یا السریټو کولایټس شو، ډایورټیکولوسس شو. نو دې بیمارو پته صرف او صرف په کولونوسکوپي لګي، په بل څه پته نه لګي. نور که اسې دوی ورکې نو عارضي طور باندې علامات لاړ شي، خو بیماری چې دی رو 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 سوا کېږي، او بیا چې کله سړی وایي چې زه به علاج کوم نو هلته کې علاج نه کېږي. زه په دې خپل لیکچر بندومه، ځان خیال ساتئ، بیا به ملاویږو په بله ویډیو کې. تر هغه وخت پورې خداحافظ.